نادیناهو ما دلتنی داو کلا ادا ذبح چکم ارادہ دل مقام منا کے دا منحر دے ان یا ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا تارشتیل کا خوب انا کذالک نجزی المحسنین تخدے ارادہ دا نوا کہ دے خپل بچے د پیرے اغا حلال کی خدے مخلوق تا داغ اخلاص کا رکھو کہ دے نہ پا جان پلوار علی نہ پا مال پلوار لری نہ پا اولاد پلوار لری طول عرص اللہ تسپالی انا کذالک نجزی المحسنین من جزاور کو احسان کو بتا ان ھذا لہ البلاء المبین بیشک دا ډیر لوی ابتلا دا لوی امتحان دے کہ پچا راج دا د پیغمبرانو مقام دے سنگ دی مقام اچتی امتحان پہ ہم سخ راضی وفدیناہ بذبح عظیم ما فی دور کدلرا باغ مضبوط لوی سراسو کی جنتی گڑو اگر اوستے شو او بیاغ چ دے ذبح او داغ کرونا داوی بیت اللہ شریف کے پراتو دی وقت پوری اغا کرونا التکیو دا نبی علیہ السلام کے ورغ ننوتی وغیر کروبانی میں سوا چولور بانی بنائے پٹے کر دا چکم ذبح نہ پاتی شو دا چا پڑ لو لگا دا تپوس کئی دیگر مولی دا چا پڑ لو خلو سادان نہ تپوس کئی دا جلالین محاشی لکلی دی چې دا حیواناتو خوړلو ځکه هغه وخت کې جنتي شیونو سوځېدو نه د قبول علا مال ته سوځېدلو او انسان له خوراک هم نه جایزه نو اتباع خوړلی دی حیواناتو خوړلی دی وترکنا علی فی الآخرین پرېښودو ما په ده باندې ثنا حسنه په آخرینو کې سلام علی ابراهیم دا ابراهیم علیہ السلام باندې کذالک نجزی المحسنین جزا ورکو احسان کوونکو انه من عبادنا المؤمنین بیشک دا زما د بندگانو نو داسې بندگان چې مؤمنینو د مؤمنانو محسنینو نو بشرنا باسحاق من الصالحین ومن په اسحاق علیہ السلام سره نبی صالحان وبارکنا علیه برکما په دبانی په اسحاق علیہ السلام باندې ومن ذریت محسن وظالم لنفسه مبین او د اولاد د دې دواړو نه احسان کوونکو مو او ظلم کوونکو ځان د پاره ظاهر پدی کے نیکانو بدانو پتی دا سلورم رکو شروع کی گی دا سورہ صافات دا دی رکو ما قبل سرا دعوت مناسبت تے چمک کے بیان دا بعض محسنینو مخلصینو اور ای کامیابی ہوا دل تم دا بعض محسنینو دا مخلصینو بیان دے اور دا ای کامیابی ہوا دا نمک کے بیان دا مخالفینو دل تم بیان دا مخالفین دا لمخ کے بیان دا منت پہ نوح علیہ السلام پہ ابراہیم علیہ السلام بانی اور دل تو بیان دا منت تے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و پہ نور و انبیاء بانی دا دیروں کو خلاصہ فوز المتبعین للتوحید و خسران المخالفین للتوحید کم خلق سے توحید موافقو دا اغی کامیابی اور چکا مخالف داغی ناکامی والتذکیر بایام اللہ بما بعد الموت پند پا ایام اللہ سرا پما بعد الموت سرا وبیان منت علی موسیٰ و ہارون علیہ السلام و الیاس بیان دا منت دے موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام الیاس علیہ السلام لوط علیہ السلام و ہلاک مخالفیہم ددید مخالفین دا ہلاکت بیان ونجات موافقهم او نجات موافقین ددید وان القرابة مع المقربین بدون الایمان لا يفيد قرابت مقربین سرا او بغیر د ایمان نہ دا فائدہ نہ ورگی دا دی رکوع خلاصہ ولقد مننا علی موسیٰ و ہارون تاکی سر ما احسان کرو پا موسیٰ علیہ السلام و پا ہارون علیہ السلام مانی پس سرا پا نبوت سرا پا رسالت سرا پا نجات سرا دا فرعون دا عذابنا ونجیناہما قومہما من الکرب العظیم او ما خلاص کرو دی لرا قوم دا دی لرا دا مصیبت لوئنا کہ استعباد دا فرعون ونصرناہم ما دی سر امدادو کو فکانم الغالبین دی غلبہ کو ان کو وآتیناہم الکتاب المستبین او ما ورکڑو دیتا کتاب مستبین
کتاب ظاهر آسو بلیغ البیان چې هغه تورات وهدیناهم الصراط المستقیم ما ته هدایت کړو د صراط مستقیم د نیغې لارې وترنا علیه فی الآخرین پرې خود ما په دې دواړو باندې ثنا حسنه په آخرینو کې سلام علی موسی و هارون سلام دی په موسی علیہ السلام او په علیہ السلام باندې انا کذالک نجزی المحسنین من دغه رنګ لا جزا ورکو احسان کوونکو ته لکه دوی ته ما جزا چې کوم دی دا ورکړي انهما من عبادنا المؤمنین بشکا دا دواړه زما د بندګانو نو داسې بندګان چې مؤمنان وان الیاس من المرسلین بشک الیاس علیہ السلام دا د مرسلینو نو څوک وایي دا ابن اخی هارون د هارون علیہ السلام ضرور زویو معلومی مثال چاند بل لور او بل دی لګلی شو قوم د بالابک ته او د دې نواحي چې کومو هغې ته لېږلی اذ قال لقومه هغه د ویل خپل قوم ته الا تتقون تاسو تقوا نه کوئ ځان نه ساتئ یریږئ نه د الله نه اتدعون بعلا او تاسو بلئ بعل د دې هغه بوتو بالابک چې یادېږي بال نوم د بوتو بکې نوم د باني و مجموع د یو کل نوم شو ځینې نوم مرکبي لکه یار حسین یار جدا دی حسین جدا دی دواړه د یو کلي نوم دا چې دی ګرځېدلی اذ قال قومي اتدعون بعلا تاسو عبادت کوئ د بعل د بوتو وتذرون احسن الخالقین الله ربکم او پرېږدئ احسن الخالقین چې هغه الله دی بدل دی دا خالقین نه رب ستاسو دی رب د آباو اولینو دی فکذبوا دی تکذیب وکړو فانهم لمحضرون دی به حاضر کولی شي په اور کې الا عباد المخلصین بندگان د الله چې مخلصین دي مؤمنان وترکنا علیه فی الآخرین پرې خود په دمانه ثنا حسنه ذکر حسن په آخرینو کې سلام علی الیاسین سلام دی په الیاسینو باندې چې کوم د الیاس سلام پیروکارو داغه تابعدارو کړه انا کذالک نجزی المحسنین بشک موږ دغه رنګ لا جزا ورکو احسان کوونکو ته نو مې عباد المؤمنین پیدا زما د بندگان نو داسې بندگان چې مؤمنانو وان لوطا لمن المرسلین بشک لوط علیہ السلام دا د مرسلینو نو اذ نجیناه اهله خلاص کما دل او اهل د درا اجمعین ټولو لرا الا عجوزا فی الغابرین مگر یو بوډۍ په باقینو کې چې دوی ته اهلیه وا تر پرده هغې مرګرې وا ثم دمرنا الاخرین بیا ما هلاک کاغه نور وانکم لتمنون علیهم مصبحین وباللیل افلا تعقلون تاسو په دې باندې تېرېږئ په وخت سبا کې وباللیل او د شپې کله پې د شپې لړ شئ کله پې د ورځې ورشئ فلا تعقلون تاسو سوچ نه کوئ یو تن با وقف په دې کو انکم لتمرون علیهم مصبحین وباللیل افلا تعقلون تاسو په دې باندې تېرېدل کوئ په وخت سبا کې د شپې پکې بیا سوچ نه کوئ دا اوس غلطي د وقف نه پیدا شوه چې بې ځایه وقف یې وکړو ځینې وقف تامي ځینې وقف ناقصي افلا تعقلون تاسو سوچ نه کوئ دا پنځمه رکوع شروع کیږي د دې سوره صافات د دې رکوع ما قبل سره د ربط مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان بعض المحسنین والمخلصین وبیان مخالفیهم وعن عاقبتهم مخکې بیان د بعض محسنینو د مخلصینو او بیان د مخالفینو دا غي او بیان د عاقبت دا غي وهنا اذن كذلك دلته هم دغه رنګ لا محسنین بیانې مخلصین بیانې مخالفین بیانې داغي انجام او عاقبت دا بیانې د دې رکوع خلاصہ بیان فوز المتبعین للتوحید وبیان فائدة الذکر بیان د کامیابی د متبعینو د توحید دی او بیان د فائدې د ذکر دی وان الدنیا دار الاسباب دنیا چې دا دار الاسباب دی فإن المسائل بالوسائل مسائل چې دا تعلق د وسائل سره دی ولذا انبت علی یونس علیه السلام شیطان یقین الله دا سم سورہ ورکول شو
والله په ونه زرغونه کړه دا ونه د سوري دپاره د یونس علیه السلام یو ذریعه شوله والله فالله تعالی قادر ان یذله بلا سبب ظاهر خدای په دې قادر دی چې به سبب ظاهری د باندې سوره سایه پیدا کړي من عقیدة الفاد المشرکین فی شان الملائکه دی بل بیان د عقیده فاسدی د مشرکینو دی په شان د ملائکو کې چې ملائک بنات الله دي ورد علیهم ورد په دې باندې وان شغل الملک بالتسبیح شغل د ملکو چې دی دا په تسبیح باندې دی بین غلبت جند الله مغلوبیت جند الشیطان او بیان د غلبې د جند الله دی او د مغلوبیت د جند الشیطان دی والتذکیر بیام الله والتذکیر بعد الموت تذکیر د الله په حوادثو په عقوباتو او تذکیر دے بما بعد الموت وان یونس لمن المرسلین بشک یونس علیہ السلام دے د مرسل په ظنون مشهور دے ځکه چې د مې تیر کړو اذ ابقیل الفلک المشحون چې دې او تختید د قومنا اغا کشته ډکتا فساهما پس خسنه په واچو قار اهل السفینه اهل سفینی کشته ودریدا هغه ویل چې کشته ودریږي نو دا یو عابق غلامي پدې کې ځکه خسنه چواچو فکان من المتحدین دې د مغلو خسنه په دو خود بیا واچو او زوم د خدای عبد ما جادت الله نو کې جلال چودر عالم نو قانون داود آیات ته ورته فلتقم الحوت لقمه کدی لرتیر کدی لرمیو هم ملیم ډیرات نو کې فاغت د باندې ملامت غداو چې به تاسو سره غلې ونو خمید پاره حکم د حزم د پاره نه دي لن کان مسبحینا کدی د تسبیحون کو نه وي ذکر نه کوله لله بصفی بدی لایم یبعثون د بدن په ګډه مې کې تر قیامت پورې بس پاتې بو خدا دې لا اله انت سبحانك انی کنت من الظالمین د درو حیوانات په حیرت فنبذناه بالعراء اوردو ما دلرا د مې د خلې نه راوته بالعراء په فضا کې و سقیم او دې مریضو ولې بدن پوسو له کور کوټ کې نه پیدا شي په ګډه کې کافي وخت تیر کړ یا شلو دی یا سلوی خور دی وانبتنا علیه شجرة یقطین ما د باندې ټکولای ونه د کدو دا خلاف عادت بساقین د ساق ترا د کدو پانو له مچان نرادي دا سنوي ورکوټ یغله چام پک مچان راځي ورن الہ یو ساری زبرات لا ابل پای ورکوټ طاقت بیامن ته ورن الہ مات الفن او یزيدون مولی کدی اولیم یو لک خلق تا بل یزيدون بلکې زیاتیو د یو لک نوم چې کوم دی دا خلق سیوا هغه تماولی نینوا خلق چې کومو هغه ته دوباره بیا لاړ فآمنوا د تلو وجه مخکې معلومه شوې ده چې هغه شیطان ته چې په عذاب رانغی او وایي چې دا خو دروغجنو مو ته عذاب براشي عذاب رانغی فآمنوا دی ایمان راوړه استام اللهین نفور که تر وخت مقرر پورې فاستفتهم دینه تپوسو کا عربک البنات تا د رب د پاره نونه دي ولهم البنون او دی له دي ځامني ځان له ځامن خوف دي ام خلقنا الملائکه اناسا وهم شاهدون یا مې دي ملائک زنانا دی حاضرو چې دا زنانه دي الا انهم من افکهم ليقولون دی د خپل دروغونه خامخاوي ولد الله الله چې قول کړی دي وانهم لکاذبون یغه دي دروغجن دي استف البنات علی البنین ایا غره کړی دي او زالونه په ځامنو باندې تاسو ځان زامنو خدای لونه غره کړی دي مالکم کیف تحکمون چې څنګه حکم کوي غلط حکم او فلا تذکرون تاسو پن ناخله ام لکم سلطان مبین کنه دا د پاره او حجت ته واضح ظاهر څه دلیل پدې تاسو لشته فاتو بکتابکم تاسو کتاب تورات راوړې تورات دا مسله شته ان کنتم صادقین ک تاسو رښتینه بلکې نشتا وجعلوا بینه وبین دلته نسبا دي ته چاویل چې ملائک بنات الله شو د دې مایند سوق دي وی سروات الجن دا په جنو کې معتبر جنې دای مایند دي نو دي د الله د جنو په مین کې نسب جوړي ولقد علمت الجنه اې د عالمان دي جن انهم لمحضرون دي محل کې دي اورتا دي به عذاب د دینه فرمانا سبحان الله عما یصفون باقی داغه کی صفت بیانی کا ابنا دی کا بنات دی کا شرکا دی الا عباد الله لكن بندگان د الله چا مخلصین دي
فإنکم وما تعبدون الله ما انتم علیہ فاتنین. بیشک تاسو اگر تاسو عبادت کوئے نه تاسو پدغا معبود باطل ساتو باندې فتنه غردون کی او تن لرا الا من سال جهنم هغه چا لرا چې داخلي دن کې جهنم تا هغه په باندې فتنه کې وګرځوي نور مخلصین فتنه کې نشي غورځ. دا جب نبی علیہ السلام ته وخت دا ویلو ما منا الا له مقام معلوم ته ډیر راضي ولنا عادت اگر مقام معلوم نه چې الله حکم وکړي نو لړ شو کني په خپل پر ځای باندې. وانا لنحن الصافون بیشک موږ سب جوړون کو قدمونو لرا په صلات په مازه کې په عبادت کې. وانا لنحن المسبحون دا بیان د تسبیح ملائکو دی بیشک موږ تسبیح ویون کیو. وان كانوا ليقطعون دی بویل لو ان عندنا ذکر من الاولین کمون سره ذکر وی کتاب د اولیننا لکنا عباد الله المخلصین من بندگان د الله خالص کړي شي. فکفروا بینو الله ولا کتاب راولېږي دا کتاب مې راولېږي فکفروا به دی کفر بدا کتاب باندې چې قرآن مجید دی. فسوف يعلمون دی بپوښي په انجام د خپل کفر. ولقد سبقت کلمتنا لعباد المرسلین ای سبقت کړي کلمې د بندگان لپاره کہ آخری انہم لهم المنصورون دی انا ننصر رسولنا والذین آمنوا معه من د پیغمبران امداد بکو دی منصورون دی. وان جندنا لهم الغالبون دمال اخر غالب دی پر اخر د شیطان مانی هغه مغلوب دی. فتول عن دین اعراض کا حتی ہین تر وقت مقرر ہوئی. وابصرهم او وګوره دیتا چې غریبان عذاب راځي فسوف يبصرون دی به مویني چې عذاب راځي عذاب استعجلون دی عذاب د ذر راشي زما په عذاب باندې دی تلوار کوي فیضا نزلا تلوار دی نه کوي چې کله نازل شي دا بسات په میدان د دی باندې فساء صباح المنذرین بد سبا دی رولو شو صباحهم دی وته د مضر شو په د مضمر باندې په د بیان د انذار د دی. وتولى عن دین اعراضک حتی هین تر بیا تاکیدن ورته وي. وابصروا ګورا فتوذرون دی به مګوري خپل عذاب. سبحان ربک رب العزت عما یصفون اخر کې مضمون د توحید رسالت بیا ذکر کړي. باقی د رب تعالی را چې رب د عزت ته دا غنا دي صفت بیانی. وسلام علی المرسلین السلام دی په مرسلینو باندې الحمد العالمین شان له رب د عالمین دی. حدیث من ارای طالب الاوفا سوق دې چې ما پورا پیمانه دی شي نو اخر کلام دی دای سبحان ربک رب العزت عما یصفون الحمدللہ رب العالمین. تک قاریان کی تلاوت کی اکثر دا آیات چکم دے دا آیاتن درے داوی سبحان کا عبد عما یصفون عامل سلین والحمدللہ رب العالمین. شروع کی گی دیتا سورہ سواد ہوئی دکا دا دی پسر کے دا سواد کلمہ چکم دا ذکر دا نو ټول څه اونا مولی چې په نوم د سوره سواد سره تسمیه د کل شاه په اسم د جز سره. دا صورت ته جمی سره اته دیرشم صورت دی او په اعتبار نزول هم اته دیرشم دی. سوره قمر نه رستو نازل شي. دمخ کی صورت پسر کے کہ سورہ صافات ہو بیان دا توحید ہو اور دل تا بیان دا انکار دا منکرین و دا توحید نا اور بیان دا عاقبت دا دید دارنگ لپ فاتحی دا منی صورت کے والتالیات ذکرنو اور دل تا والقرآن ذکر دا مناسبت کان فی ابتداء سورۃ السابقۃ بیان التوحید وانا بیان انکار المنکرین عن التوحید وبیان عاقبته وانا اذن كذلك دلتم د دې منکرین بیان دی او انجام دی. اذن کان فی فاتح سورۃ السابقۃ والتالیات ذکرا وانا والقرآن ذی الذکر قرآن چا صاحب د ذکر د پند نصیحت. موضوع دی صورت سبب ہلاک الامم الماضیہ تکذیب الرسول
سبب د ہلاکت امم ماضیہ و تکذیب د رسولو فلو اختار الانابت الی اللہ تعالی نو نجو من العذاب کچری دی د اللہ تا انابت مختارہ کڑے وے نو دا عذاب نے مخلاص شویو خودی انابت مختارہ نکو کرو منیرو کو خلاصہ المنکرون یقولون لمن اتا بالقرآن انه ساحر کم خلق چاغ منکرین دا قرآن دی نبی علیہ السلام تا ساحر ہوئی والحال ان سبب ہلاک الامم السابقتی و انکار المنکرین سبب دا ہلاکت دا امم سابقو دا انکار دا منکرینو دا رسالت دا رسولنا و بیان المنکرین عن التوحید والرسالہ بل پدی کے بیان دا منکرین توحید دے اور بیان دا منکرین دا رسالت دے و بیان ہلاکہم اور بیان دا ہلاکت دی دے تو پدی کے تذکیر بے ایام اللہ امراغے اور پدی کے تذکیر بما بعد الموت امراغے بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد حروف مقطعات تی یاد اللہ صفت اشارت تی جو صبور دے انا صبور ز صبرناک والقرآن ذی الذکر قسم میری پا قرآن بانی کے صاحب دا پاندے مل امر کما زعمون جواب محذوف دے نہ دے امرغا چی دی کم زعم کے قرآن تا ذکر ہوئے ذکر مانا پن راضی ذکر مانا شرف راضی ذکر مانا بیان راضی قرآن شرف والا ہم دے قرآن کے بیان ہم دے قرآن کے پند و نصیحت ہم دے بل الذین کفروا فی عزت و شقاق بھائی آکسان چی کافران دی پا حمیت کی دی پا تکبر کی دی و شقاق اور پا خلاف کی دی کم اہلکنا سمرہ ہلاک کردی ما من قبلہم دا پخواد دینا من قرنن دا اہل قروننا فنادو دی ندا کو لہین نزول العذاب پا وقت نزول دا عذاب کی ولا تحین معا حین مناس نو دا حین دا فرار حین دا خلاص لا مشبہ بلیس دے تا تحسین دا پار راغلی دا تحسین کلام دا پارا ولیس الحین حین مناس نو دا وقت دا تیخ تے وقت دا خلاصی وعجبوا ان جاءهم منذر منهم دی تعجب کو راغی دی تا منذر دی دا جنسنا وقال الكافرون ویل کافرانو هذا ساحر کذاب دا ساحر دے کذاب دیر دروغ جن دے کذاب مبالغہ دا پا کاذب کی دا غد دیغا زان دا پار دے کذب بوجہ ذکر کی اجال آلہت الہ واحدہ گردولی گن خدای یو خدای ان هذا لشیء عجاب بیشک اب دا چکم دے یو شید چکم دے نو عجیبہ وانطلق الملأ لاڑ لیو ڈلا منہم لدینا دا مجلس دا ابو طالبنا انمشو لڑ شیزائے واسبروا علی آلہتکم صبر کو پخپل خدایانو بانی دیو وقت رالل او ابو طالب تیویل چستا دا روارچ دے دا زمون بوتانو بدوئی دے مونگ لرا کا مونگ بدرخ کل ارک در کو پاغمین ماتوا اتیما انصفتمونی تاسو ما سر انصاف نکو اوتیکم ولدی تقتلونہو او ربی ولدکم پل بچے بدر کما با قتل کئے استاسو دا بچی بزر تربیت کو ما دا عقل خبر دا دا بے انصافی خبر دا اگئی مایوس واپس شنو دی کور کے بیاداوے جزائے صبر کے پخپل آلہا بانی ان هذا لشیء یراد دا یو شے دے چی دا مذکور توحید دے زمونگ نمرادو لش ومنگے نمنو ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ منگنے پدی خبر سر چی دا اللہ وحدانیت تے دا معبود یوال دے پا ملت آخرہ کے چا ملت دی سال سام دے دا دروغوی سال سام ہم اول تعلیم دا توحید ور کرو ان هذا الا اختلاق
نو مردزان جوړول دي. انزل علی ذکر من بیننا، نازل چې ذکر پن قرآن په مابین زمون کې په دبانی لا. بل هم فی شک من ذکری، دی په شک د ما د ذکر نه بلکې بعد په انکار کې دي. بل لما یذوقوا عذاب، بلکې لا سکل عذاب ځکه انکار کوي. ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب، یا پنید دی بانی خزانی د رحمت د رب ستادي، دا صرف چې عزیز د غالب دی، وهاب ډیر بخون کړي. ام له ملک السماوات والارض، ایدل بادشاہ اسمان رب کدا بلکې نشتا. وما بینهما، سما بینی کی کائنات. فلیرتقوا فی الاسباب، دی اوخی جو پاس بابو کی چې طرق موصله دی اسمان تا بیا دی وحی راوړي کنه چې چاله خو له جوړ کی دانش کولی. جند ما هنالک محزوم من الاحزاب، دا هم جندن دا یو لخر دی حقیر، تنین پار تحقیر دی. جند ما یعنی جند حقیرن، په دغه مقام کې محزوم من الاحزاب شکت خردا د ډلو د کفارونه. کذبت قبلهم قوم نوح، په خاجنه قوم د نوح علیه السلام د خپل پیغمبر، عادیانو د خپل پیغمبر، فرعون د موسی علیه السلام د لوطات میخونه بغته به سره وتاړه عذاب ورکو. و سمود دار سمودیانو د صالح علیه السلام، قوم د لوط علیه السلام، د لوط علیه السلام، اصحاب د ایکی د شعیب علیه السلام، دا ټول ډلې امتونه اولئک الاحزاب، دا ډلې وي د خپل پیغمبرانو تکذیب کو، اخری انجام هلاکت. ان کل الا کذب رسولا، نو هر یو لدینا مگر تکذیب کړو د پیغمبرانو. فحق عقاب، صحابی جوان عذاب ده اصل کې عقابی دي. وما ينظرون وما ينظر هؤلاء، دی انتظار کی دا کسان الا صيحه واحده، مگر د یو چغه دی आवाज. مالا من فواق، الى برجو بیانی مسابوشی، بیا قیامت په قائم شي. رکو شروع کی بلا دا دویم رکو شروع کیږي د دې سورہ سواد. د دې رکو مخکې سره دعوت مناسبت ته چې مخکې تذکیر بیام الله هو، اب ما بعد الموت د منکرینو د پاره، دلته هم تذکیر د بیام الله او بما بعد الموت د منکرینو د پاره. د دې رکو خلاصہ الان لو اختار الانابت الى الله تعالی تود رحمت الالهیہ تو تخشاهم، اسم کدی انابت اللہ تا مختار کی او توبو باسی نعود کی رحمت الہی او پدی بانی بیعاتو کی لکدا ندی واقعنا معلومی. وان الحاکم لا بد له من الاحتیاط فی الحکم، حاکم دا پار پا حکم کی احتیاط پکار دے، مفتی دا پار پا فتح کی احتیاط پکار دے، قاضی دا پار پا قضا کی احتیاط پکار دے. فرائض الخلافتی بیان دا فرائض خلافت دے. والتذکیر ما بعد الموت، تذکیر بما بعد الموت دے. والتسلیت له علیہ السلام، اور نبی السلام دا پارا تسلی ورکول دی. وما ينظرون دی انتظار نہ کئی الا صیحة واحدة، مگر دیوی چگے. مالا من فواق، نبی دی دا پارا واپسی رجوع. وقالوا وایدی استهزاءً ربنا اے زمونږ ربا عجل لنا قطنا، راکی مونږ ته کتاب د اعمالو زمونږه قبل یوم الحساب، پخوا در د حسابنا. حضور ته تسلی صبر ورکی. اصبر علی ما یقولون، صبر کو پاغ چې دی سوای. واذکر عبدنا، یاد کا بنده دما داؤد علیہ السلام، ذل اید کے صاحب د قوتو په عبادت کې. انه اواب، ډیر ډیر اجي کون کو الله کی دن کو الله تا. ان سخرنا الجبال، په د خپل انعامات ذکر کړي. محمد پر غرونا معوذ سبح تسبیح د غرونا باواز راته بل شوال اشراق په بیګا کې په درختو د نور کې. و تیر محشورا ګرځول ما مارغان دتا مجموعه الیه، دا مارغان به یو ځای کېدل، د اواصر مارغان به دیدل. کل له اواب، هر یو د پاد د جبال طیورنا راجی کېدون کیو. وشددنا ملکه، ما محکم کړو بادشاہی د حکومت د خلافت د واتل الحکمت، ما تو که حکمت نبوت اصابت په قول کې. وفصل خطاب او خطاب فاصله.
التا کنه بول خصم تازه خبر د خصم اغا د دوتن رالل اذ تصور المحراب هغه وخت کې چې دی راوړېدل او محراب ته چې کوم د عبادت خانه او خاص ځای سره د وجود د حارسان نه څوکیداران به ولاړو او دی راوړېدل ملائکو یې دراتل سو اذ دخلوا علی داوود چې کله دی داخل شو په داوود علیه السلام باندې ففزع منهم بهبت چې 400 ګیداران ولاړ یو سړي رااله په داسې وخت کې دا څه خطر وه قالوا لا تخف ای په پوه شو د علم غیب خو نه دی وخت کې قالوا لا تخف مه یریږه خصمان بغا بعضنا علی بعض دو خصم یو مونږه مدعي مداله بغاوت کې بعضم په بعضو باندې تحکم بیننا مونږه حکم وکړه بالحق په حق سره ولا تشتت او زیاتې مکوا ځان ته ناشنا غون لکه وحد الله سواء الصراط متحداتو کا صراط سویتا برابر لارتا اول خو تمهیدی خبره شوه چې خبره فیصله د موږ کې ټیک وکړه اوس خپل مدا بیانی ان هذا اخیر تسوه تسور ناجتن دا زما ور دی د دې یو کم سل ګډی دی ولې ناجتن واحده زما یو ګډه ده فقال اكفلنيها ما توی دا زما دې ګډو سره یو ځای کته بس کې دا یو مال راکا وعزنی فی الخطاب او ما باندې غلبه کړه په خطاب کې په خبرو کې ما باندې تکړه دي قال قد ذم سوال ناجتک اول داود علیہ السلام ظلم کې پتا باندې په سوال د ناجیز تا سره چې زم چې نعاج ددتا وینه کثیر مخطای الذين امنوا ات مؤمنان دي عمل صالح عمل کې د نیکو وقلیل ما هم او ډیر کم دي دا خلق دا چې خلق ډیر لګ دي او ګمانو کو داود علیہ السلام چې ما د باندې امتحانو کو او د بغنو ربنا او پریوت رکو کون کې نسیده کون کې او انابت دای الله ته وکړه دی متعلق کوم غد اوریا قصه اچا د اوریا قصه د اوسه په نسبت کې ذکر کا به آتش لی دوره واه د ملکو د اسمت منافی خبرې نقل کړي او د پیغمبرانو د اسمت منافی خبرې نقل کړي اصل واقع هم دغه قدر وا چرا د یو زنانه خدمت داود علیہ السلام وکړو دغه خدمت مخکې چا کړو ته غاړه نه وایي خو هغه معروف شو چې داود علیہ السلام ته پوسو کو انو په دې وجه باندې هغه رستو شو دته دا تنبیه وا چې د دې اول تحقیق پکارو اگر چې دا معصیت نه تو څنګه ته پته نه و چې دا مکتوبه ده بلکې خدمت کړی دی اگر چې غاړه نه وای خېشوي حق قدر واقع دغه ذکر ده دغه امتحانو او ملک دوړ روان شي قدر رجل علی نفسه سړي په خپل ځان باندې په خپل فیصله وکړه لکه د دې حکم سل حریم وو او بیا د بل حریم طلب چې کوم دی کوو نو قدر رجل علی نفسه د په ځان باندې په خپل حکم وکړه وان لو عندنا لزلفا وحسن مآب پارد د پنځ زمون باندې قرب د نزدېکت ته او خزه درجو دي یا داوود اے داود علیہ السلام انا جعلناک خلیفتا فی الارض بیشک ما غد تعالی خلیفہ پز مکہ کے فاحکم بین الناس حکم بین خلق بالحق بحق سرا لا تتبع الهوى تبع هوا مکوا فیدلک عن سبیل اللہ تا بیلار کی دلار دخلینا ان دلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید کم کسان چغی بیلار کی خلق دلار دخلینا دیل عذاب شدید سخت بما نسوا یوم الحساب اجی کڑے رد حساب لکہ دی گمرام شو گمراہ کون کیم شو دی عذاب خود سخت دا درمر کو شروع کیگی د سورہ سواد نا د دیرو کو مخ کی سرا داربت مناسبت تے مخ کی بیان د رسالتو او دلتا بیان د توحید تے او بیا اور پسی بیان د رسالتو تے بل مخ کی ذکر د داود علیہ السلام دلتا ذکر د سلیمان علیہ السلام مخ کی افتنان د داود علیہ السلام دلتا افتنان د سلیمان علیہ السلام تے کان فی ما قبلو
بیان الرسالة وهنا بیان التوحید وبعد ذکر رسالته وإذن كان ما قبله ذکر داود علیہ نبینا علیہ السلام وانا ذکر ابنه سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام كان ما قبله افتنان داود علیہ السلام دا امتحانو دلت افتنان دا ابن دا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام دا دیرو کو خلاصہ بالادب والانابت تعود الرحمت الالہیتو فسبب دا ادب سرا اور دا انابت سرا عائد کی گی واپس کی گی رحمت الہی ایک سلیمان صاحب واقع کے اوپر والتذکیر بما بعد الموت اور تذکیر بما بعد الموت سرا بیان التفرقة بین المصلحین والمفسدین بیان تفرقی دے بما بین مصلحینو ادھا مفسدینو کی بیان شان القرآن الکریم بیان دے شان دا قرآن کریم دے مینو کتاب مبارکن کثیر الخیر والنفع دا کتاب دے مبارک دیر خیر والا دیر نفع والا نزل التدبر والتذکر لأولی الالباب نازل شوه دے دا پا دا تدبر اور دا تذکر دا عقل مندانو دا پارا و بیان امتنان سلیمان علی نبینا علیہ السلام بیان دا امتحان دے دا افتنان دے دا سلیمان علی نبینا علیہ السلام وما خلق السماء والارض وما بينهما باطلا ندی پہ کی ما اسمانون او زمکے سما میں کائنات کی باطل عبس خالی بلا حکمت بلکہ دے کے حکم دی مصالح دی مزایا دی غایات دی منافع دی ظن الذین کفروا داغما کے کافران دی فویل الذین کفروا من النار علاقے پارے کے کافران دی دا اورنا دا اور ہلاکت دی امنجل الذین آمنوا من الصالحات کلم فی الارض دا تفرقہ دا مصلحینو دا مفسدینو ایا گردو اچ مومنان دی عمل کی صالحاتو چا مصلحین چو پشان دا مفسدینو چا غی کافران دی بدعمل دی فی الارض پزمکہ کی بلکہ نہیں گردو صفان دا پار دے انکار دے متقین کل فجار گردو متقین پشان دا کہ دے فجارو دا بدکارو نہیں گردو کتاب ہاذا کتاب دا قرآن پاک عظیم شان کتاب دے ولی انزلناہو مانا کریا الیکا تاتا دا خدای لوی شان دے وہ کتاب نزل بوم لوی شان دے او مبارکن مبارک کتاب دے کثیر الخیر کثیر النفع قاری مبارک دے سامع مبارک دے معلم مبارک دے متعلم مبارک دے معتقد مبارک دے او محب مبارک دے خادم مبارک دے ہر صد برکت نٹک صد پار میں نازل کرے دے لیتدبرو دیپک تدبر اصلی تدبرو دے آیاتی پیاتونو دے کے ولیتذکر اولو الالباب کہ پن والی صاحبان داخلون بیاخلنا بیاخل دا پاردان دے امنا لی داود سلیمان داود سلیمان زید داود علیہ السلام نعم العبد دیر خبندو سلیمان علیہ السلام انہو اواب دیر راجی کی جن کو اللہ تھا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد کران دی شدتا پا وقت بیگا کی دا زوال نپس اغاسونا چا قائماتو پدر اخبوبانی از عام طریقہ دادا چیزے اولاڑی ویوخ فیماتا کری پدر اخبوبانی اولاڑی الجیاد چا کرو داغا دی جان پر تالے کو اگے کی دا مانزو وقت پکی تیر شو فقال دوویل انی احببت حب الخیر ما ارادو لرلا دا محبت دا سنو او زیچ دینو مائل کرما و امالنی عن ذکر ربی زی مائل کم ذکر وقات عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب چو پٹ شدانور پا حجاب کی زنی خلق ضمیر اسنو تراجی ہوئی دا نور ذکر دل تشتا دینا وی نا ضمیر شمس تراجی دے دا عشی نمالمی عشی بعد الزوال توی پس دا زوال دا نورنا اغینا زمنن دا نور ذکر معلوم شا بالحجاب پا پردکی پریوتا ردوها علیہ واپس کے دا نور ما بانی ملائکو سر خطاب دے یا ردو علیہ دا سن ما تا واپس کہے بیا دے لگے دا فتفق مسحم بسوق والاعناق شروع کلا دا مسکولو پا پندو
او په سټونو باندې دا کې نه د ذبح نه د دې وخت ذبح چې کوم دی هغه داوا باقی دادا چې دا مسد رقبی دا سټونو ولا مسکول او طبخي ولا مسکول اسچاپی کول دا معلوم تنزیل کړی دي فهي حقیقت جدا دا خبره چې دا رقیقه ده دا کمزور خبره ده هغه باندې غلط کړی دی دا خبره صحیح نه ده او دا ظلم نه دی کدا د دې وظب هوا او چې سارو لخ په وتړي اراوي پر دی او په ماره ول چاړو لګي دي ته ظلم شو کوي نو دا د دې وخت ذبح ده ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسي جسدا ما امتحان راوستو په څنګه په داود صاحب امتحان راغلو په دوم امتحان راغلو وردولو ما د په کرسی باندې په تخمانی یو جسه ثم اناب بیا د انابت کو رجوع کله الله تعالی دام چې دلته کم د جنی قسم مشهور ده چې پیریو او حضرت ایتما غمې چاله ور کړو هغه یو خادمي تاغه غمې ته نراغه پیری تی واغسته په دې شکل لا سليمان عليه السلام او بیا حکومت د دشو سليمان عليه السلام چې کوم دین هغه هر څه ته نه لاړل او بیا دې براتو حریمونو ته ورته کور ته بوته دا به کول دا قصه چې کوم دا غوم به اصل به بنیاد قصه ده دام د اسرائیلیاتو نه ده او دې کې د پیغمبرانو علیهم السلام دا غي حد تک د چې د پکور کې با بت پرستی کې دا او دې ته خبر نو از برخیا بیا پیغمبرانو فارس بیانو د دې په کې وانه غست اتا زمانو مولوانه غست استا کور کې بت پرستی کې اعوذ بالله دا خبرې ټول چې دي دا د اسرائیلیاتو نه دي پیغمبر پکور کې بت پرستی کې هغه په باندې خبر ني او صلی خورد چې کوم دی دا کیږي دا رنګ د سليمان صاحب په شکل د پیری راتل بیا دا چې د کور ته د حریمونو ته ورتل دا ټول نامناسب خبرې دا د پیغمبر منصب تر ډېرې لري خبرې دي اسرائیلیات چې کوم دي دا دا حکم دی که د شرط سره موافقي تصدیق به کو که مخالفي تکذیب به کو کنه مخالفت لا نکذب ولا نصدق بنګ سکوت کو نه به تصدیق کو نه به تکذیب کو مراد د دین هغه دی چې سما سام ویلو چې د باندې شپټولو حریمونو ته نزدېکت کوما هر یو بشا سوار ځګی د الله په لار کې به jihad کوي ان شاء الله وایا د دې شو بس هغه یو چې د بدن نا تمام پیدا شو په کرسي په تخ باندې وتکی خوده شو دغه جسد چې دا مراد دی دی پښتو کتابونو کې لوی قصه ور پسې لیکلې ده ما یې ګر سره بیان وکړ شو بیا چې کم دینو هغه یني بیا ته مې دغه ته پریوته نو هغه مې تیر کړو بیا سليمان صاحب ته مې ورکا چراوړو نو پکې هغه مې راو خو ته ګوت راو خطا هغه واچول بیا باچا شو لوی قصه ور پسې جوړ کړی خاجي د پښتو قصو کې اکثر یو غر په بل غر ولي بل غر په بل غر ولي پوچ مطلب باندې ثم اناب قال رب اغفر لي اے رب ما تبخششو کې وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي ما تو داسې بادشاہي نی مناسب او تل رب السمانا دل الله د باد تصرف ورک د پیرانو باچی ول ورکلا نبی علیہ السلام یو وخت ویلو چې بیګایو پیره راغلو ما باندې موږ خطا کو مال په خویا قدرت راک مې نسما دې ستن پورې تړما چې سارو تاسو تماشو کوي دشمن سامو نام یاد شو ما تدا دې چې نیلا د تند پر دا پیرانو کې تصرف دی فترکتو خاشعا ذلیل می پرې خود وای د حضور شیطان خو شیطانی اسلمه دا څنګه په موږ ماتو دور پسې بل مړنه شیطان راوستو خپل شیطان د حضور نو دا بل ور پسې مړنه راوستو فسخرنا له الريح ما دل مسخر کریح باد تجی بامری رخاء حيث اصاب یعنی په امر د سرا نرم چې کوم ځای بد د قصد حيث قصدا دا نبر باد رفتی سحرگاہ شام سریری سلیمان علیہ السلام با آخر ندیدی کہ برباد رف خنق آن کے بعد دانشو داد رف اغام لار ختم تھے حکومت تھا وشیاطینا ما مسودل شیطانان کل بنا ان ہر بنا جڑون کے
وغواز غپون کې چا به غپی والے دریاب کې ملغری برستی چا بلا بادای جوړولی واخرینا نور پیریان وخن فی الاسفات منشوب پنځرو کې کم نافرمانو قیدیانو د پیرانو جیل خانه هوا هذا عطاؤنا دا زما عطا ده دتا فمنن تا احسانو کا او امسک یا منو کا بغیر حساب بغیر د حساب نه وان له عندنا لحسن مآب به د پاسو ما سام پنی زمون باندې قرب د نزدېکت ته او خزه د رجوع دی دا پنځم رکوع شروع کیږي د سوره سواد نه سمرا سلورا کې پنځم سلورم رکوع شروع کیږي د سوره سواد نه د دې رکوع مخ کې سره د ربط مناسبت ده کان فيما قبلو بیان محسن و منیب الى الله تعالی مخ کې بیان دی محسنو او د منیب الله تعالی سلیمان علیہ السلام وانا ذکر ایوب علی نبینا علیہ السلام دا محسنو او منیب الله تعالی وبعض الانبیاء الاخر بعض نور پیغمبرانو دا ذکرم دا پکې راځي د دې رکوع خلاصہ الادب والانابه سبب العود رحمت الالهیه دا ادب او انابت سبب د عود ده او د رحمت الهی بل جمال چکم دے دا پاسل کی جمال دا علم دے لیس الجمال باسواب تزینها بل الجمال جمال العلم والادب جمال دے تنوئی کہ تخی جامی واغن دے جمال پہ حقیقت کی جمال دا علم دے اور جمال پہ حقیقت کی جمال دا ادب دے کنا بل تذکیر دے بما بعد الموت بالوعد والوعید فوعد فوعید سر و بیان بعض الحیل اور بیان دا بعض الحیل دے و بیان مخاصمت المتبوعین والتابعین اور بیان دا مخاصمی دے دا متبوعینوں اور دا تابعین وذکر عبادنا وذکر عبدنا ایوب یاد کے بندہ زما ایوب علیہ السلام اذ نادا ربہو کون دن نداو کا رب تا انی مسنی شیطانو کمال شیطان شیطان تا نسبت ذکر کئی بعضوی شیطان داویل دے ذکر دیر شکر گزار دے چہ دا مال دیر دے اللہ تے مال واغستو اولا اللہ تے اولاد واغستو تا بدن صحت اللہ بدن صحت واغستو نو اغتا نسبت کی بنسبن پا تعب سرا پا مشقت سرا وعذاب او پا تکلیف سرا اللہ تو فرمائے ارکد برجلک اوہا زمکا پخپل اخپا چینا با تیروزی انو چینا تیرو تلا آزا مغتصن باردن دا زیدے دا غسل بارد یخ و شراب او مشروب و اس کے لیے باطنی تکلیف لاڑ وہ لامبل پہ ظاہری تکلیف لاڑ وبلا له اهله اخما اهل د اولاد نور ور رور کړی شو یا غجم دي شو ومه اداغي سره دوچن شو کوو نو سوار شو کدریو نو شپک شو ما رحمت من رحمت ما جاننا وذکر لاولی الالباب او پند او نصیحت د پار د عقل مندانو وخذ بك دغسا فدر لا تحنس دا شیطان د اهلیه چې کوم ایته ویلو زبد علاج کوم خو دا وایته چې د ما تا جوړ کو هغه دغه ته ویل ایوب علیہ السلام ته اپ دې دا شیطانو نو قسم یو خور چې زه صحت بیا مومم زبتا سل گزاروام الله ته فرمایي وخذ بيدك دغسا واخل پلاس پل کی او خودا د ډکو فضرب به پدی دی له گزار ورکا ولا تحنس او ځان مهانی سوا دا هله شوا د پاردان ساتلو ځاهسنا اوسم کې وبنده داسي وی چا قابل درو نه هلاکیږي نو هغه د پارم دا هلا وقاوی جائز ده ان وجدناه صابرا من دې مندله صبر کوونکې دې صبرنا کو او نعم العبد ډیر خبندو صبر ایوب
دا یو مثال خلق یادی باقی دا د چې بدن کې چینجی شي وو چا ځان ته نه پرې خود په ډیران بناسو دا وغو دا اسرائیلیات دي هغه چې پیغمبر باندې سي ورل چې د خلقو ته نفرت پیدا شي انه اواب بشک دې راځي کېدون کې والله تعالی واذكر عبادنا ابراهيم و اسحاق و یعقوب الايدي والابصار یاد کا زما بندگان ابراہیم السلام صالح علیہ السلام یعقوب علیہ السلام صاحبان د قوت والابصار صاحبان د بصائرو د بینایو ان اخلصناهم بخالصه ما دی خاص کړیو په خصلت خالصه سره په یو صفت خالصه غسو ذکر الدار چې ذکر د دار د اخرت او اخرت د دې په یاد وکړه وانهم عندنا لمن المصطفین الاخيار بشک دی پنی زمون باندې د غوړه کړي شو نو اخيار چې غورو بهترو خیستو واذکر اسماعیل داغی اجمالا ذکر شو یاد کہ اسماعیل علیہ السلام والیسع یسع علیہ السلام ذوالکفل علیہ السلام وکل من الاخيار دا ټول چې کوم د اخيارونو د غورونو پیغمبران خود غوري هاذا ذکر دا ذکر دی بالجمیل والثنا د دې ذکر جمیله دی او د دې ثنا جمیله ده وان للمتقین لحسن مآب بشک د پاره د متقینو خزه درجه کې دوی چې جنت ته هغه سره جنات عدن جنتونه د اقامت مفتحه لهم الابواب پراندی با دروازې حتی اذا جاءوا وفتحت ابوابها دروازې مخته وتلري متقین فيها تکیوهن کی په دې کې پاتکیو باندې يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب بلی بدی پدی جنت کې میوه ډېرې او مشروبات ډېر کړه نم قاصات الطرف ایمان حور عینی بندون کې د نظر اطراب هم قرنی هم تربی اطراب هغه یو بل سره خور کوزه لبی کړي همزولی چې ورته وي هاذا ما توعدون ویل بشدیتا تاسو وعده کوله چې یوم الحساب په دغه حساب ان هاذا لرزقنا ما له من نفاد دا زما رزق دی دل اخلاصي نشته د جنت رزق اخلاصي گنا او کله دائمن داغه خوراکونه همیشه دي هذا الامر هذا امر داده وان للطاغين لشر مآب بشک د پاد سرکشانو بدترین ځای د رجوع دی اسد جهنم دی یسلونها جهنم تا فبئس المهاد بد فراج د جهنم هذا حمیم هذا مبتدا دا حمیم خبر دے دامن کی جملہ معترضہ دا فلیذوقوه ادی سکی دی لرا دا سده دا حمیم دی گرمی وبدی وغساق من زوی دی جهنميانو واخر بالعذاب من شکله دی جنس د دینا ازواج اصناف من العذاب اقسام دی د عذابونو د پاره په خوراک کې عذاب پسکاک کې عذاب پاستوګنه کې عذاب پجامه کې عذاب ارس عذاب هذا فوج مقتحم دا فوج داخلون کے محکوم دا تاسو سرا جہنم تا لا مرحبا بهم دا متبوعین بوائی ندی مرحبا دی دا پارا انہم صال النار دی داخلون کی دی اورتا قالو اے بدات باورتا بل انتم لا مرحبا بكم کور کی بپا جگڑش تا دا پا دی مرحبا نہیں انتم قدمتموه لنا تاسو مخه کړو دا مذکور زمونږ لپاره تاسو په دې غلطه لار موږ روان کړو وبئس القرار بد زید قرار دا جهنم قالوا وای بدی ربنا اذ مغربا من قدم لنا هذا چار مخه دا بد عمل دا بد دین فزد عذابا ضعفا في النار جاء عذاب د جن په اور کې وقالوا وای بدا سنادید مالنا لرجا كنا نعد من الشرار سدی منگ لرا چې منگ نوینو رجال منگ بید اشرارونا دا غریبان مومنان اتخنام سخریا منگ دین اولیو پا ٹوق سر منگ بر ٹوقی کوری امزان مر ابصار کنا دا دین مائل شیدی نظر منگ ایوینو نپکی ان ذالک لحق تخاتم للنار دا حق دا جگر دا حل نار کور کی دیوبل سرا دا تابعینو او دا متبعینو دا پنځم رکوع شروع کیږي د دې سورہ سواد نه د دې رکوع مخکې سره د عربت مناسبت ته مخکې مضمون د رسالتو
او بیان د بعض منیبینو الله تا دلته مضمون توحید رسالت دواړو دي او بیان د رئیس د موریزینو دي د انابت نه هغه څوک دی چې هغه شیطان دی کان فی ما قبلو مضمون رسالتی و بیان بعض المنیبین الی اللہ تعالی انا مضمون توحید و رسالتی بین رئیس المورزین عن الانابتی کم د انابتنا مورزینو داغی د رئیس داغی د مشر داغی چې کم دینو دا بیان دی کنه د دې رکو خلاصہ بیان ضرورت الانابت الی اللہ تعالی بیان دے د ضرورت انابت اللہ تعالی تا و تذکیر بما بعد الموت اور تذکیر دے پما بعد الموت سرا و بیان فریضۃ النبوت بیان د فریضی د نبوت تے من الانذار مثلا بیان د مقابلی د انابت تے اور بیان عاقبت تکبر دے و مذمت مقابلۃ القیاس بالنص اور مذمت مقابلی د قیاس تے د نص سرا لکه شیطان چې کړو اول قیاس مقابله د نس کی شیطان کړی دی اول تکبر شیطان کړی اول فخر په نسب لا شیطان کړی دی او بیا په اخر کې ذکر د قران کریم دی لکه اول کې چې قران ذکرو برات الاختتام دا هم پکې راغلی قل انما انا منذر تو ان مرزه رون کې ما مجبر نیما وما من الہ الا اللہ الواحد القہار دغه مضمون رسالت شو دا مضمون توحید شو نه د الہ مگر الله دې چې یو دې صاحب د قهر د غلبې دی رب السماوات والارض رب د اسمانو د زمکو دی ما بینهما امین کائنات دی العزیز الغفار صاحب د عزت ته غفار ډیر وهم کې قل تو ورته وایا هو نبأ عظیم دا قران پاک یو قصه د لوی خبر دی انتم عنه معرضون تاسو دین اعراض کوونکی ما کان لی من علم بالملأ الاعلى نو مال علم وملأ الاعلى باندې اذ یختصمون چې دی کور کې بل سره خبرې کولې مراد اختصام نه کلام د ملک د الله سره الله یو بنده پیدا کوم خلیفہ ادي سره پیدا کړي دی به جګړې کوي دی به وینو توي دی به دا کوي دی به دا کوي هغه نه تعبیر په اختصام سره وشي یوحى الیه نو دا تال ته حاضر لوي والله د علم درکو یوحى الیه وحی شي کوله ماتا الا انما نذیر مبین مگر دا ز نذیر مبین ما معنا مجبر نه ما مکره نه ما اذ قالوا الملائکه یاد کې تربو الملائکو تا انی خالق بشرا من طین دا پیدا کون کو بشر لرا من طین د خټنه اصل ترابو بیا طین شو باه مسون شو بیا سلسال کل فخار شو پیدا ثویته کرم دے برابر کر پھر میروحی تک میروح پکپ زاود اللہ تا تشریفان دے وقل ساجین پھر سجدہ کون کی فدل ملائک روح پکی بات والے شو انسان حساس شو سو ملائکو ٹولو اجمعون الا ابلیس مگر ابلیس نکلا استکبر تکبر کو وکان من الکافرین دیو د کافرین په علم الہی کی قال یا ابلیسو اے ابلیسا ما من کان ما خلقت بيدیا سکی من تعالی سیدہ کرے داغر ما پیر کو بخبل قدرت سرا استکبرتا حمزہ دے استفہام دے دمادیہ محذوف دے استکبرتا متکبر کو امن کن آیات دا علین نعلو کو ان کے داد ابلیس جواب جو نسب مقابلہ کے قیاس میں قال انا خیر منه دورتے زد دنا غورم داد دعوی شو دلیل سدے خل من او خلقتو من تین تا دا پیدا کرے دا اورنا دے پیدا کرے دا خٹنا دی کے سو مقدمات متوی دی والنور نورانیون والنار نورانیون والطین ظلمانیون اور چرے دا نورانی دے خط ظلمانی دا والنورانی اشرفو نورانی اشرف دے والظلمانی اخصو الظلمانی اخصو والمخلوق من الاشرف اشرفو والمؤسس اخصو دا شرف اشرفی اخصنا بیدا اخصی والامر بالسجدة للاشرف الى الاخصی خارج قانون الحکمت امر کول اشرف ته پسیدی دا اخسرا دا خارج قانون حکمت نه دی د پنسب باندې تکبر غرور کو د نسب مقابله کې قیاس دې دا قائم کو بس مردود شنو هر چې قیاده مجتهدینو دی اخ مستنبطی د نسب کوي
قال فاخرج من عوض دی جنتنا دا د متکبرین ځای نه دی فانک رجیم ترتل شوی وان علیک ان یوم الدین تر قیامت پوری او قیامت د پس خود بیا لعنت بیا خو جهنم دی قال رب فانظرني الى يوم يبعثون ما لم هلت راکه پر چې خلق جمع دی کولی چې مر نه بچو فانک من الى يوم الوقت المعلوم ته منذر تر وخت معلومه پوری تاسو ویلې پوری مرګ په پتاو مرادي اخر کې بدن امرو قبض قال فبعزتك تا په عزت به قسمی لغوینهم اجمعین دبر طول الا عباد المخلصین ان یاسا چا خالص کړي شي قال فالحق والحق اقول الحق مني حق زما د جانب نه دی والحق اقول او حق وایم زه لام اعدادي لاملا عن جهنم دک بکم جهنم من کدتانا من تبعکات تان صابداری کی سو منهم لدی اجمی دټورنا دې جهنم دی قل اخر کې ورته وای سواتان اجر نکوم سوال نکوم دې اجر پتا ویان تکل بین تکلو کون کو نعمه او دا بیا د قران دې ان الا العالمین دا قران مر پند د پاره د عالمینو ولا تعلمن نبو بعد حين تاسو خبر چې پس د سوقنا چا صدا پر د قیامت ته پدې کې بیا ذکر توحید او د معاد او د رسالت درې واړه بیا په رااله لکه دې کې د زمر د ډلو د جنتیانو دوزخیانو ذکر راغلی دی ټول صورت په سوره زمر سره اونامول شي یو کم سلوختم صورت ته په اعتبار د جمع یو کم شپیتم صورت ته په اعتبار د نزول سوره سبا نه رستو نازل شي د دې صورت مخکې سره د ربط مناسبت ته مخکې فاتحه د صورت کې ذکر د قران سواد والقران ذی ذکر د دې په ابتدا کې ذکر د قران دی دا هغه صورت اخر کې د قران ولا تعلمن نبو بعد حين دلته د قران ذکر دی د دې پاول کې د قران ذکر دی لاندې پوسه قران عربی غیر ذی عوجن باقی توحید او رسالت او مات خو مشترک دین اصول دي مسجد د مخلصینو او دلتا مخلص له الدین دلته د اخلاص ذکر شو د دې صورت موضوع الاخلاص فی العبادت اخلاص په عبادت کې حیات د انسان دا په روحي د روح جن دا په علمي د علم جن دا په عملي د عمل جن دا په اخلاص دیو جنانیت د عمل د پاره اساس ته او دا چې کوم دی د عمل د پاره دا چې کوم دی نو بنیادی شی دی دا د دې ما قبل سره ربط او ما قبل سره د دې چې کوم دی نو دا مناسبت شي امام بخاری رحمت الله علیه د دې وجنا خپل کتاب کې ابتدا کې حدیث نیت ذکر کړی دی او بیا ورپسې اخر کې حدیث د وزن د اعمالو هغه چې کوم دی دا ذکر کړی دی دا خو د دې ما قبل سره ربط او ما قبل سره مناسبت شو د دیرو کو خلاصہ دعوت کتاب الله تا او دعوت اخلاص تا او بیان د باج دلائل د توحید دی او بیان د استغنا د الله د عبادت د خلقنا چې کنف د عبادت راجی دا بندگانو ته نه الله ته او رد د اعتقاد د کفارو چې موږ عبادت بودنی د پاره کوو چې موږ خدای ته نږدې بسم الله الرحمن الرحیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم دا قرآن پاک کتاب منزل دے د جانب د اللہ نا چې عزیز او حکیم دے کتابم عزیزی کتابم حکیمی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق
बेशक मान के किताब ता हक सरा